ډیلی سواد ټي وي ته په خیر رالی. زه خو یم سلمان، خو یقینا چې دا ویډیو د نظام الدین صاحب ده. په دې ویډیو کې به زه تاسو سره نن د نظام الدین صاحب د زړه خبرې شیر کوم، ځکه چې نظام الدین زموږ د سواد خلکو لپاره خپل ځان وقف کړی دی، خپل مال و جان باندې نه دی، په خپل وجود باندې نه دی، او د سواد خلکو سره په هره ښېګړه کې شاملېږي. او خاص کر د سیندونو په معامله کې زموږ سره ډېر په کلک باندې نظام الدین صاحب د تعارف محتاج نه دی، خو لیکن دومره به درته ووایم چې نظام الدین صاحب د بټخیلي رهایش پذیر دی، او چې کله هم زموږ سیند ته بچي ولیږي، ګاونډیان ورته ولیږي، او نور داسې لوی شی ماشومانې، ځوانانې، بوډاګانې چې هغه دریای سواد ته ولیږي، نو نظام الدین صاحب په هغې کې پوره شمولیت وکړي، خپل کار به کې مکمل کړي، تر هغې پورې ولاړي تر کومه پورې چې زموږ هغه ماشوم د سیند نه راویستی یا زموږ هغه ځوان د سیند نه راویستی، تر هغې پورې زموږ سره ښه په کلکه باندې ولاړ وي، او د 11-22 نه زموږ سره ډېر زیات ولاړ دی. 11-22 والا چې دي نو هغوی دومره کارونه نه کوي څومره چې نظام الدین صاحب کوي، او یوازې په سواد کې نه بلکې د کراچۍ پورې د نظام الدین صاحب یو نوم پروت دی چې هغه په داسې قسمه معاملاتو کې ډېره مرسته کوي او د خلکو سره په غم کې شاملېږي. نو د نظام الدین صاحب د خولې یو څو خبرې درته کول غواړم. یقینا چې تاسو دا ویډیو وګورئ نو امید به لرم چې دا ویډیو تاسو مخکې شیر کړئ، ځکه چې په موږ باندې د نظام الدین صاحب ډېر غټ حق دی، او موږ له پکار دا ده چې د هغه دپاره موږ اواز اوچت کړو او هغه مخکې کړو. نظام الدین صاحب غواړي چې هغه ته په 11-12 کې کار میلاو شي، نو دومره به وي چې کله زموږ سیند ته بچی ولیږي، ګاونډي ولیږي، د تره زوی ولیږي، هر څوک چې دی ولیږي، نو هغه بیا د یوې محلې غم نه وي، هغه بلکې د پوره علاقې غم وي. نو د دقې وجې نه بس بیا پوره علاقه خپوي چې ځوان دی هغه سیند ته ولېدلی دی. نو موږ لا پکار ده چې نظام الدین صاحب دپاره موږ یو اواز اوچت کړو چې هغه لا په 11-12 کې کار ورکړي، او هغه د ریسک په کار کې شامل کړي چې هغه لا کم از کم آمدن ورله راځي، او سلاس په هم بیا نور رسي، په ټایم باندې به مشینرانې راغواړي. نو دومره وس خو د هغه په دې وخت کې نه کېږي، زموږ په شان یو غریب انسان دی، نو چې کله هغه ته په ریسک کې کار میلاو شي نو هغه به بیا د دې نه زیاته مرسته زموږ سره کوي، او په ټایم باندې به مشینرانې راغواړي، ځکه چې زموږ کله یو وړوکی ولیږي بوته، یا که چېرته ځوان ولیږي، که بوډا ولیږي، نو دا خو د الله د طرفه وي، دا هر ټایم راتلی شي په موږ باندې. نو موږ له پکار دا ده چې د نظام الدین د اواز اوچت کړو، او نظام الدین لپاره د ریسک په کار کې کار ورکړی شي. زموږ کوشش دا دی چې موږ د هغه لپاره اواز اوچت کړو، او ستاسو به دا کوشش وي چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې خلکو ته پته ولګي چې نظام الدین صاحب څه غواړي، او په زړه باندې څه راز دی، ځکه چې د هغه راز زموږ راز دی، او د هغه خوشحالمندي زموږ خوشحالمندي ده، ځکه چې هغه زموږ دپاره خپل ځان وقف کړی دی. نو مهرباني وکړئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې نظام الدین صاحب ته انصاف میلاو شي، او هغه دې په ریسک کې 11-12 کې ولګي. نو ملګرو که دا ویډیو مو خوښه شوي او داسې نورې ښکلې ویډیوګانې غواړئ نو دا ویډیو مخکې شیر کړئ، او دا ویډیو لایک کړئ، او دا چینل سبسکرایب کړئ. په دې چینل باندې به تاسو ته د قشانتي معلوماتي او ښکلې د انفارمیشن ډډه کې ویډیوګانې میلاویږي. اجازت غواړم د لوی الله په امان.